ډیرو محترم مسلمانانو، نن یو بهترینه وظیفه درله در کومه انشاءالله. د جمعې د مبارکې ورځې هر حاجت هر مشکل به د انشاءالله الله جل شانه په یو ورځ کې پوره کوي. او دا یو ورځ کې به ځکه پوره کوي محترمو چې دا د یو ورځ وظیفه ده او صرف 114 مرتبه ویلی کېږي. 113 مرتبه 114 کرته به دا وظیفه کې، خو نن یې وکړه چې درنه پاتې نشي. کو نن دې ونه کړه نو خیر دی، بیا د سبا د جمعې په شپه باندې وکړه. یو د جمعې شپه یو د جمعې ورځې دا ډېرې برکتي ورځ شپې د محترمو حدیث مبارکه کې ورته ډېر فضیلت حاصل دی. کوم مسلمانانو چې دا وظیفه په دې ورځ باندې یا په دې شپه باندې وکړله، هغوی به انشاءالله نامراده نه پاتې کېږي. د هغوی مرادونه، د هغوی جایز حاجات، جایز خواهشات او هر قسم مشکلاتو کې چې تاسو ګیر یې انشاءالله د لوی الله جل شانه په فضل سره به تاسو له دې مشکل نه په دې وظیفې په برکت سره خلاصیږئ. نو که خلاصېدل غواړئ محترمو، نو ګورئ ذات هم صرف د الله جل شانه دی، هغه به هم خلاصوي. نو لهذا ګوره څنګه چې انسان ډاکټر له ځي که نه، دغه رنګې تاسو وظایف کوئ. وظایفو کې دومره غټ اثر دی، دومره غټ برکت دی چې ډېر کرته انسانان په غټو غټو مصیبتونو کې اخته وي، مبتلا وي، خو له دې وړو وړو وظیفو د برکت الله جل شانه د هغوی مشکل اسان کړي. موږ کې دا کار دی چې وظیفې لومبیا په شوق سره کو، خو بیا ورو ورو نا امیدي شروع شي، نا امیدي شروع شي، بس خبره ختمیږي ورو ورو، بیا وظایف نه کوو. لهذا وظایف مه پرېږدئ. نن چې کومه وظیفه ده خاص، هغه محترمو د هر رنګ مشکل لپاره ډېره مجربه ده، نو دا سره انشاءالله نن ضرور به ضرور وکئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معزز و محترم و قابل قدر مسلمانان ورونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې زندگی تیروي، هغه ټولو مسافرو دی الله تعالی حامی و ناصر مددگار شي. دغه مسافر دی الله جل شانه په خیر او عافیت سره خپلو کورونو ته، خپلو خویندو له، خپلو میندو له راوستلی کړي. محترمو هر کور کې مسافر وي، که په کور کې نه وي ستاسو په رشته دارۍ کې به خامخا وي، هغوی ته ډېرې دعاګانې کوئ او الله تعالی د تمامو نارینهو چې څه په زړه مرادونه یې زما وظایفه وړي الله تعالی دې پوره کړي. او تمامو نوجوانانو دې الله تعالی په ځوانۍ کې برکت واچي، او تمامو جنکو دې الله تعالی مشکلات اسان کړي. چا ودونه نه دي شوي الله تعالی دې ورته ودونه ورکړي. محترمو نن زمونږ یو بهترین او اسانه وظیفه ده. اسانه ده، ګوره ګران پکې هیڅ نشته دی، او صرف یې 114 پیرې ویل دي. نو دا چې ډېر وخت واخلي که نه، تاسو نه به 20 منټه یا 30 منټه وخت اخلي دا وظیفه. نو چې په 20 او 30 منټه ټایم کې زمونږ الله تعالی یو حاجت پوره کوي، نو ولې بیا وظیفه نه کوو؟ په کروڑه او په ایربهو پیسې ولګوه، ستا رشته نه کېږي، په پیسو ستا رشته نه کېږي. ته د دنیا سوالونه مالونه وکړه، یو بل تا قرضونه ستا نه ختمیږي. او په 15 منټه 30 منټه کې ته یو وظیفه وکړه، د الله تعالی نه وغواړه، هغه الله تعالی نه وغواړه چې لاسونه ستا لا په مخ راکاږلي نه وي، او الله تعالی دې حاجت پوره کړي. موږ د مخلوق ته زر لاس نیسو محترمو، انشاءالله مخلوق نه به نه نیسو لاس، خالق ته به لاس نیسو، پیدا کوونکي ته چې موږ یې پیدا کړي، زموږ ضروريات پیدا کړي، زموږ حاجات پیدا کړي، موږ یې د نش نشته کړي، هغه رب ته به انشاءالله لاسونه پورته کوو، هغه رب به زموږ ستاسو حاجات پوره کوي. نو دا وظیفه انشاءالله د حاجاتو دپاره ده، او د قرآن یو مختصر اسان ترین آیات دی. تاسو ته په سکرین باندې انشاءالله د آیات مبارکه ښکاري هم. د دې طریقه ده د محترم مسلمانانو، لومبیا خو د آیات واورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. یفرح المؤمنین بنصر الله ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم. اینی دې کې د مؤمنانو دپاره د الله تعالی د سیړه نصرت دی. الله تعالی نه چې څه غواړي هغه به هغه غالب او رحیم ذات په تاسو ته درکوي. ګوره د معنی په اعتبار سره هم دا آیات ډېر بهترین دی چې الله تعالی فرمایي چې مؤمنانو له الله، یعنی مفهوم یې داسې دی چې مؤمنانو له الله تعالی ورکوي، د هغوی مدد او نصرت الله تعالی کوي، خو چې الله تعالی وغواړي. او الله تعالی چې دی دا یو غالب او یو رحیم ذات دی. نو اوس د الله تعالی خوښه ده د چا حاجت په یو ورځ کې پوره کړي، د چا په 10 ورځو کې پوره کړي، د چا په ډېرو. یو زنانه وه، هغې ډېر وخت نه ما نه وظیفې غوښتلې، خاوند په جیل کې و، ما ورله وظیفه ورکړه، هغې الله تعالی خاوند را خلاص کړو. بله زنانه وه رشته یې نه کېده، ما کمنټ به همدغلته چېرته پروت وي، زما رشته الله تعالی وکړه،
داسې ډېره خلک الحمدلله الحمدلله زمونږ په وظایفو کې الله تعالی تاثیر ږدلی دی. او بل دا چې موږ دې خلکو ته بیا شا په شا باندې دوی ته دعاګانې کوو، دوی دپاره ختمونه په مدرسه کې کوو، نو خامخا به الله تعالی قبلوي. که الله تعالی ستاسو په خوله باندې قبول نه کړي، شاید زمونږ په خوله قبول کړي. زمونږ په خوله قبول نه کړي، مدرسه کې په طالبانو ورته ختم او دعا وکړو، د هغوی په خوله قبول کړي چې د ګناهونو نه پاک دي. نو موږ په هر ځای کې ستاسو خیر خوښوي، په هر ځای کې تاسو سره مرسته کوو د الله تعالی د رضا لپاره. هم تاسو نه ورڅه پورې چې ته پیسې غوښتي، نه بل څه نه بل څه، وظایف در کوو، تعویض درته کوو فی سبیل الله، هر یو څیز چې سم وس کېږي هغه درته کوو. نو دا وظیفه تاسو وکئ. آیات خو تاسو واورېده، تاسو به سکرین انشاءالله ښکاري. دا د هر جایز مراد دپاره او د هر مشکل د اسانېدو دپاره دا آیات په تاسو 114 مرتبه وایي، 113 مرتبه. خو خیر دی، د برکت دپاره یو 3 پیرې مخکې درود ابراهیمي ووایي، یو 3 پیرې وروسته درود ابراهیمي ووایي. او کم وخت کې کوئ نو محترمو د جمعې په شپه باندې وکئ، د ماښام د مونځ نه پس، ماسخوتن مونځ نه پس. او که پاتې شو بیا د جمعې په ورځ باندې وکئ، د جمعې په ورځ باندې د مازدیګر مونځ نه پس وکئ، دغه ډېر برکتي اوقات دي. د 2 ټیمونو کې خامخا وکئ انشاءالله. او الله تعالی ته په ګېړ سره، په ژړا سره. ګوره موږ چې کله ماشومان وو که نه، مور او پلار د پیسې غوښتلې نو نه به یې راکولې، یا به ورسره وې نه غریبانو سره. پخوا زمانه کې پیسو لږ دغه و، پیسه درانه وه، لیکن ونه نن پیسې ډېرې دي خو سپکې دي. نو موږ مور او پلار نه غوښتې، نو ژړا او فریاد به هم کوو. نو دغه رنګې موږ به الله تعالی ته ژاړو، فریاد به کوو. الله تعالی زموږ حاجت مشکل کشه او حاجت روا رب دی، خو د انسان مصلحت ته ګوري د انسان. بلال رضی الله تعالی عنه باره کې راځي که نه، وی ډېر مشقتونه دین دپاره تېر کړي وي، الله تعالی داسې ټنګولم کتلی مې. الله تعالی ته معلوم دی هر انسان چې دننه مټاق دی او که نه دننه صحیح دی، خو ګوري انسان چې دا انسان ما کومې پورې یادوي، د انسان له زه دا حاجت پوره کوم زر یا نه، چې دا انسان ما څنګه دغه کوي، یقین را باندې کوي نه کوي را باندې، خو صرف په تش په خوله باندې وظیفه کوي او بس نور خبره ختمه. نو موږ به په اخلاص سره، په یقین سره، توجه سره، د ګناهونو نه هټ کر 5 وخته مونځ سره، ذکر اذکار سره، الله تعالی توجه سره و انشاءالله د الله تعالی عبادت کوو، وظایف کوو، د ثواب په نیت به کوم، د حاجت په نیت به هم کوو چې د حاجت په الله تعالی زمونږ پوره کوي انشاءالله. الله تعالی رحیم او کریم ذات دی. الله تعالی فرمایي که نه، حدیث مبارکه کې راځي ان عبدي ظني، چې انسان په ما څنګه ګمان کوي هغه رنګ ورسره زه معامله کوم. اوس که موږ په الله تعالی دا ګمان کوو چې یار الله زما حاجت نه پوره کوي، نو موږ په خپله په دې باندې تصدیق وکړو، په دې به خپله موږ ګواه پیش کړو خپل ځان چې الله تعالی زما حاجت نه پوره کوي. اوس موږ وایو چې یا به پوره کېږي یا به نه پوره کېږي، دونه وظایف مې وکړو نو بیا هم نه کېږي. وایي به انشاءالله الله بیا راکوي، خیر دی که لږ لیټ یې راکړي، خو خامخا به الله تعالی راکوي. او الله تعالی د خیر معامله غواړو. خامخا یو حاجت پسې، یو رشتې پسې، یو د مینې محبت پسې دا نن خلو. صحیح شوه که نه؟ یو کار کې به د خیر نه چې دا کار دی نه پوره کېږي، دی کې به د خیر نه بس دی باندې پوهه شه او الله تعالی ته ځان حواله کوي. الله ته زما دپاره حامي او ناصر شه، ته زما مددګار شه. الله زه نه پوهېږم، ته پوهېږې، ته زما دپاره هغه وکړې زما پکې د دنیا او د آخرت خیر وي. دغه طریقې سره انشاءالله الله تعالی دې زموږ